دوکان ته لاړو لکه چینی راواله کار شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بني إسرائيل واقعا پرون ذکر شو چې قتل کړي او بیا چې چا قتل کړو نو هغه خپل ځان پټ کړو او دعوی هم کوله او قتل هم خپل کړو. نو الله کله کله داسې کرشمه ښیي خپله. نو که چېرته داسې د یو ولي په لاس باندې د الله یو نیک بنده په لاس باندې یو مړه ژوندی شي او هغه خپل الو وایي نو صرف د مړي دغه ویل ثبوت نه جوړېږي چې د پلانکي وژلم. په دې باندې ته د قاتل نه دیت نشي اخیستی او نه د قاتل په دې وژلی شي. په هغې کې ګواهان ضروري دي. دا چونکې پیغمبر ته وحي کېږي او وحي قطعي وي. او بل دا چې موسی علیه السلام الله خبر کړو په دې چې د پلانکي سړي وژلی دی. بهرحال بیا هم د خلکو د دا کرشمه د خلکو دپاره دا مړی الله را ژوندی کړو. ورنه موسی علیه السلام ته الله دا مړی دا قاتل ښودلی او د دې قاتل نوم چې دی هغه عامل یو عامل په یا سره. وإذ قال موسى لقومه كم وخچوي موسى عليه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله پاک یامرکم حکم کوي تاسو ته ان د دې خبرې تذبحوا چې حلال کوي بقره غوالره. قالوا نو ویل دوی بن اسرائیل واتتخذونا آیت نیسی مونږ لره هزوان په ټوکو سره. مونږ سره ته ټوکې مسخرې کې چې غواله لکه مړی پروت ته یې غواله لکه. قال وی ورته موسی علیه السلام اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله پاک سره من الجاهلین د جاهلانو نه. یعنې زه د الله نه پناه غواړم د داسې د ټوکو خبرو نه او داسې د مذاق د مسخرو نه او د لهو لعب د مهمل خبرو نه چې د هغې څه معنی نه وي. من الجاهلین د جاهلانو نه یا د جهل نه. زه تاسو د جاهلیت خبرې وکړم جاهلانو. قالوا ادعوا لنا اوویل دی بن اسرائیلو وغواړه یا تپوس وکړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې وضاحت وکړي موږ ته بیان کړي موږ ته ما هیه چې څه د شان د دې غوا څه د صفت د دې غوا. قال نو ورته موسی علیه السلام انه بشک دغه غوا یا انه بشک شان د خبرې دا دی یقولو یا انه بشک الله وایي انها بقره بشک دا غوا چې دا لا فارض نډیره بوډۍ ده ولا بکر او نډیره ځوانه ده پیښې څخه هم نه ده ورکوټې بلکې عوان درمیانه ده بین ذالک دې دواړو په دې منځ کې نډیره وړه څخی ده او نډیره بوډۍ غوا ده یعنې ځوانه ده. نو چې ځوانې لاله ته بیا څه سخوندر ده. ففعلوا بس تاسو وکړئ ما تؤمرون څه چې حکم کولی شي تاسو ته. موسی علیه السلام ورته وویل چې تاسو دغه پرېږدئ اوس خو غوا لاله کوئ او تاسو الله څه حکم کوي بس هغه وکړئ. نو قالو ادعوا لنا دوی تپوس وکړه زموږ دپاره یا وغواړه زموږ دپاره دعا وکړه
ربک د خپل ربنا یبین لنا چې وضاحت وکړي مونږ ته بیان کې مونږ ته ما لونها څه دی رنګ د دې غوا څنګه رنګ والا غوا ده قال نو ورته موسی علیه السلام انه یقول بشک شان د خبرې دا دی ان بشک الله پاک داسې وایي الله پاک فرمایي انها بقره بشک دا غوا چې ده صفراء زیړه ده فاقع لونها تیز دی رنگ د دې فاقع تیز دی لونها رنگ د دې غوا تسر الناظرین خوشحالی دا کتونکو لرا یا خوشحالوي کتونکو لرا دومره تک زیړه غوا ده ځکه چې کله په ځنګل کې را روانه وه نو د نوجوان وي چې ما وی چې دا شته لکه د سرو غوا را روانه ده لکه د سرو نه چې ته غوا جوړه کړي دومره ډولناکه ښایسته چمکداره او هوښیاره غوا تسر الناظرین کتونکو لره خوشحالي ده قالو ادع لنا نو وویل دوی تپوس وکړه زموږ دپاره یا وغواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې وضاحت وکړي مونږ ته ما هیه چې څه دی شان د دې غوا مخې تپوسونه کول چې صحیح وضاحت راته وکړه نو ان البقره بشک دا غوا چې دا تشابه علینا ګډه وړه شوه په مونږ باندې دا خو زمونږ نه بلکل ورکه شوه مونږ ته پوره وضاحت وکړه چې دا غوا مونږ ډېر بسې وګرځېدو دا تپوسونه چې شروع کړو دومره وګرځېدل د غوا داسې زیړه غوا و ځوانه غوا و دا دومره چې خلک ورته ګوري خوشحالېږي نو ستړي شو نو بیا وایي چې دا غوا په مونږ باندې اخر وي غوا په ګډه وړه شوه مونږ باندې وإنا إن شاء الله بشک مونږه ان شاء الله کچرته وغواړي الله پاک لمهتدون خامخا مونږ به بیا مومو دې غوا لره که الله وغواړي نو مونږ به دا غوا بیا مومو وبه وینو که نه نو نشلو دی چې انشاءالله به کوي نو الله پاک ورته اوس اسانه کړه قال ان ورته وفرمایل موسی علیہ السلام انه یقول بشک شان د خبرې دا ده یعنی الله پاک فرمایي انها بقره بشک دا غوا چې ده لا ذلول نجوتی ده جوتی تصویر سو جوتی پیژني د هلکانو کې جوتی څه ته وایي لا زالو دا چې کله خلک په مخکې وسول د رمضان اکثر په غویانو باندې پټي اړول که نه کله سړی په غوی پټي اړوي نو هغې نه مخکې دا سخی د سړی اکثر چې خلک باري کوي که نه دا غوی جوتي کوي چې عادت شي چې عادت نه وي بیا نه شي کولی په سملي پټي کې ها لا ذلول نجوتی دا تثیر الارض چې واړوي ځمکې جوتی نه د هغه به ځمکې څه واړوي ولا تسقي الحرث او نه اوبه کوي فصل نه ارټ نه چلوي اوس ارټ تاسو کې څوک پېژني هلکه ارټ عثمان ارټ پېژني وای خدای پاک سمه کشته ده ښه ارټ هغه لوټي هغه کویک چا لوټي ولا تسقي الحرث او نه اوبه کوي فصل لره یعنی ارټ نه چلی مسلمة لا شیة فیها سالمه ساتلی شوې ده لا شیة فیها ایس عیب نشته ایس نقص نشته فیها په دې غوا کې قالو نو ویل ابن اسرائیل ویل الآن استرت جئت راتله وکړه بالحق په حق سره اوس دې سمه خبره وکړه اوس دې پوره وضاحت وکړو اوس موږ مطمئن شو فذبحوها نو بس حلال کړه دې غوا لره بني اسرائیلو وما کادوا یفعلون او نو نږدې دوی چې کړی وی دا کار د زړه نه
وما کادو او نو نږدې دوی یفعلون چې کړی وی دا کار بیا هم د هغوی حلاله کړ خو په زړه پوره جوړه نه وه اصل کې دا کومه رکو چې اوس تېره شوه که نه د دې رکو لکه دا او د دې رکو دی کې بالکل تاخیر او تقدیم دی یعنې دا رکو مخکې ده دا بل رکو وروسته ده او دا قتل بس په دې کې دی او چې کومه را روانه ده وإذ قتلتم په هغه وخت کې چې تاسو قتل وکړو چې تاسو قتل کړو نفسا یو نفس لره دا د الله پاک عجیبه دا د قرآن کریم هغه بلاغت دی چې کله هم داسې الله پاک خبره کوي نو دا ټول بن اسرائیل به کې یادوي اگر چې قتل خو یو کس کړی خو الله د هغه نوم نه اخلي نه وایي چې تاسو کې یو کس قتل کړی عکس لکه شرمۍ نه داسې وایي وإذ قتلتم کم وخت چې تاسو قتل وکړو نو ټوله خلک چې دی نو هغه مخاطب کو ټول نفسا یو نفس لره فادارأتم فیها بیا تاسو اختلاف وکړو فیها په هغې کې اختلاف شروع کوي د وجلې بلې د وجلې بلې پلان کې وجلې ده والله الله پاک مخرج ظاهرون کې دی یا روباسون کې دی ما کنتم تکتمون هغه څه چې تاسو یې پټوئ ما کنتم هغه څه چې تکتمون تاسو یې پټوئ فقلنا اضربوه نو ووې مونږه موسی علیه السلام ته ووهه په دې خپلې امسا سره نه ووهه فقلنا وی مونږه اضربوه ووهه دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا سره دا په دې سره دغه کو ووهه دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا باندې كذلك دغه رنګې یحیي الله الموتى ژوندي کوي الله مړي ویریکم او ښیي تاسو ته آیاته خپل نشانې آیاتونه نښې لعلکم تعقلون دې دپاره تاسو د عقل نه کار واخلئ هوښیار شئ ثم قست نو بیا سخت شول قلوبکم زړونه ستاسو چې کله موسی علیه السلام دا خبره وکړه چې تاسو غوا لاله کړئ ته د زړونه نور هم سخت شو ثم قست قلوبکم بیا سخت شول زړونه ستاسو من بعد ذلک وروسته د دې کار نه د دې قتل نه وروستو فهي کالحجارة په شان د کاڼي او اشد قسوه یا ډېر زیات په سخوالي کې د دې کاڼي نه هم زیاته وإن من الحجارة او بعضې د کاڼونه بعضې د ګټونه لما هغه دی یتفجرو چې جاری کېږي روانېږي منه الانهار د دې نه نهرونه او چینې اوبه ګټه وچاودلی شي په منځ اوبه ترې روانې شي وإن منها او بعضې ګټې هغه دی کاڼي هغه دی لما یشققو چې وچ وي فیخرج منه الماء او راوځي د هغې نه اوبه وإن منها او بعضې کاڼي هغه دی لما یهبطو چې هغه ارغړې من خشیت الله د الله د یرې نه الله د یرې نه بعضې کاڼي د خپل ځای نه وخوځي ورغړي وما الله نه دی الله بغافل ناخبره عما د هغې څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ یعنې تاسو چې کوم مړی کړی دی الله دی نه غافل نه دی دا به الله وښیي تاسو ته نو دا چې کوم اوس واقع تېر شو بن اسرائیلو تفسیر سره قرآن کریم او دا مشکا شریف چې دی نو هغه د دې تشریح هم کړی د دې آیاتونو چې دا څوک و کم ځای کې قتل کړه پرونه واقع تېره شوه افتؤمنون دا به سبا ان شاء الله د خیر وایي وإذ قال موسی کم وخت چې ویل موسی علیه السلام نه قومي خپل قوم ته ان الله بېشک الله پاک امرکم حکم کوي تاسو نه دې خبرې تذبحو چې حلاله کې بقره غوا قالو نو ویل دې قوم عادت تخذونه ته نیسئ موږ د راهوځون په ټوکو مسخرو سره قال ورته موسی علیه السلام اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله پاک سره ان اکونه دا شم د من الجاهلین د ناپوه خلکونه
قالوا ادعوا لنا نو ویل دوی زمونږ لپاره ته سوال وکړه تپوس وکړه ربک د خپل ربنا یبین لنا چې وضاحت وکړي مونږ ته ما یا صدر صفت د دې غوا قال نو ورته موسی علیه السلام انه یقول بشک شان د خبرې دا دی الله فرمایي انه بقره بشک دا غوا چې د لا فارض نه بوډۍ ولا بکر نه ډېره ځوانه ده عوان بلکې درمیانه د بین ذالک په مې د دوانو کې ففعلوا وتاسو کې ما تؤمرون هغه چې حکم کوله شي تاسو ته قالوا ادعوا لنا نو ویل دی بن اسرائیل سوال تاسو وکړه زموږ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې وضاحت وکړي مونږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د دې غوا قال نو ورته موسی علیه السلام انه یقول بشک شانو د خبرې دا دی الله فرمایي انها بقره بشک دا غوا صفراء زیړه ده فاقع لونها او تیز دی رنگ د دې تیز دی رنگ د دې تسر الناس ان تک زیړه ده تسر الناظرین کتون کولره خوشحالی ده یا خوشحالوي کتون کولره قالوا ادعوا لنا نو ویل دی بن اسرائیل وغواړه زموږ دپاره تپوس وکړه زموږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې وضاحت وکړي مونږ ته په تفصیل سره ما هیه چې څه د شان د دې غوا ان البقره بېشکه دا غوا تشابه ګډوډه شوه علینا په مونږ باندې دا خو ورکه شوه زموږ نه وانا بېشکه مونږ انشاءالله که چېرې غوښتې وي الله پاک لمهتدون مونږ به بیا مو دې غوا لره خامخه قال نبی ورته موسی علیه السلام انه بېشک الله فرمایي یقولو انها بقره بشک دا غوا چې دا لا ذلول نجوتی دا تسير الارض چې ځمکې واړی ولا تسقي الحرث او نه ارډ چلی نه فصلونه وبکی نه وبکی فصلونو لره مسلمه سالمه ده لا شیته هیڅ عیب نشته نقص نشته فيها په دې غوا کې قالوا نو ویل ورته بن اسرائیل الان جئت استرا توکړه مونږ ته بالحق پرشتیا او په حق او په صحیح وضاحت سره فذبحوها نو حلال کړه دی غوالره او ما کادو يفعلون انو دوی چې کړه وې دا کار وایز قتلتم کم وخت تاسو قتل وکړو مړ وکړو تاسو نفس یو نفس لرا تاسو مړ وجو فداراتم بیا تاسو اختلاف وکړو فيها پاغې کې والله الله پاک مخرج ظاهرون کې دی ما کنتم تکتمون هغه څه چې پټوئ تاسو فقلنا له وی مونږه اضربوه او وهی دې مړي لره ببعضها په بعضې څه د دې غوا سره کذلک دغه رنګې یحیي الله الموتى ژوندې کوي الله مړي ویریکم ښیي تاسو د آیاته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون دپاره تاسو عقل نه کار واخلئ ثم قست بیا سخت شول قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک وروسته دې کارونه په هیکل حجار په شان د کاڼي او اشد قسوه یا ډېر زیات سخت د کاڼي نه هم وان من الحجارة بعض د کاڼو نه ما یتفجرو چې جاري کېږي منه الانهار د هغې نه نهرونه وان منها او بعضې کاڼي لما یشققو چې چوي به یخرجو راوځي منه الماء د هغې نه اوبه وان منها بعضې له کاڼو نه لما یهبطو چې رغړي من خشیت الله د یېرې د الله پاک نه وما الله نه د الله بغافل نه خبر عما تعملون د هغه څه نه چې کوئ تاسو سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واعف